رحمان لا دا وین چې ته اوس څه شولې چې هغه کوکې به دی ولې لونګ مرچونه به دی کول چې عمران خان په حکومت کې په 1400 وتوړاوه ته اوس څه شولې خو روزه که نه تم پښتون یې زم پښتون یم زه فریدا یم ته یې ډېره اسماعیل خان یې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمندو ښځوان یم ناظرین تاسو کوسو چې د څو ورځو نه چې کومې دي کله د مونږ زنونه د مونږ خویندې میندې ټریلو ته ویلوړې وي دوړې ته غوړي قدرمندو کله زه خلک قسم چې په روډونو باندې مړه شول زه کله قدرمندو خلک قسم چې سوال غوښتلو لږ تیار شول زه قدرمندو خلک قسم چې اوس په ډاکې هم شروع کوي مړی بینک کوي چې چا سره روپۍ وي په هغو په کلیو باندې به مې ورووي دا حالات د څه وجې نه جوړ شول دا قدرمندو د ملک چې کم موجوده حکمرانان دي دا د هغه واجې نه جوړ شول د واخ حکمرانان چې کم دي د دغې خبرې بیرې سپکیومت الله له جواب ورکوي چې کومه مهنګایي راغلې او دا یې دغو دلو سره راغلي ظلخمون له مې دا بیان دی چې ته په هغه ټینګ کې د نارې والې کوکې د والې چې یاره په 1400 له توړه ورسېدله اوس چې کومه 3300 روپو له ورسېدله تو چې کوم د خوله باندې ته صرف د اقتدار غلام یې ته صرف د اقتدار وګئ ته صرف د سیټ وګئ تو سه نه دی خیرات غم شته دی نه د پاکستان عوام غم د سشته دی د مونږ پر زور مطالبه کوو د هرې پارټۍ د سیاسي ګوندي مشر نه چې په دا کې مونږ له یو کېدل پکور دی او د دغې مهنګایي خلاف مونږ له یو ایکشن یا یو طریقه کار په کول پکور دی چې د مونږ څه حال لوبوسو لکه ورځ ته ورځ خیږي او زه قسم چې په پاکستان کې کم دی حالات به بدتریب طرف ته روان دي او پاکستان چې کم دی 90% د ولیا کېدو طرف ته روان دی دا ګوره صرف د دغو مشرانو دی لوسه زه په ظلخمان له دا یم چې ته اوس څه شولې چې هغه کوکې به دی ولې لونګ مرچونه به دی کول چې عمران خان په حکومت کې په 1400 وتوړاوه ته اوس څه شولې خو روزه که نه تم پښتون یې زم پښتون یم زه فریدا یم ته یې ډېره اسماعیل خان یې نه یو صداره لرې ته به وسنګېدی چې په دا پښتونخوا کې وې تو دا خویندې میندې ټوله شرم نه درځي چې ټرکونو له ویلوړې وي روپۍ په لاس کې نیولې وي پردو خلکو سره تم ځان ته د پښتون زوی وي تم ځان ته پښتون وي تو د سیاسي مشران چې کوم دي پارټۍ مشران دي دا هم ځان ته پښتانه وي چې د تو د علاقې خویندې میندې چې کومې دي ټرک له ویلوړې وي دوړې ته اخلي د مو تو پلور نیکه په کم رواج باندې و ته په کم رواج ته لیږي ته صرف د سیاست وګئ ته صرف د اقتدار وګئ تو انشاءالله وتعالی عزیز دا مې پوره امید دی چې دوزخ په دې هم زوی وي او دا دنیا دې هم ذلیله او رسوا ده والسلام